أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. سورة التوبة 42 نمبر آیت. دې 42 نمبر آیت کې د منافقینو هغه عذر ذکر کیږي چې کوم بدی نبی عليه السلام ته پیش کاو او د هغه عذر د ناجایز عذر وجب هم ذکر شي چې دغه عذر ناجایز دي او وجوهات یې دي. نو موږ ویلو چې تبوک په جنگ کې ډېر خلک دسي و چې هغه جنگ کې حاضری وکړه. تقریبا 30,000 پورې مجاهدین په تبوک کې حصہ اخیستی و، لیکن ډېر خلک دسي و چې ځینې خو شرعي عذر لارو واقع چې عذر لارو او ډېر زیات بیا دسي و په دغه پاتې شوو کسانو کې چې هغه عذر شرعي نو بلکې بهانې کولې د جنگ ته نه تلل. د نه تللې موږ درې وجوهات ویلو. یو دا چې بیخي د دوی کجوري پخې وي، دوی زمیندار خلک. دویمه دا چې ډېره زیاته ګرمي وه او دریم د دوی د اسلام سره صحیح محبت نه و او دا ټول خیسې په منافقینو کې جمع شوي وي. نو دوی دغه منافقانو بارک الله تعالی وی لو کان عرضا قریبا، کوي عرضا قریبا سامان نږدې، یعنی فتح دوی په خیال باندې غالبه وي، وسفرا قاصدا او سفر لن، یعنی دا دومره ګرمۍ کې دومره اوږد سفر تبوک ته نه وي، لتبعوک نو ستا تابعداري به یې خامخا کړې وي، به تا ته بهانې نه کولې چې موږ پاتې کېږو زموږ عذرونه دي. ولکن بعدت علیهم الشقه، لیکن لریستری په دوی باندې مشقت د سفر، یعنی د مشقت د سفر دوی ته خبره ګرانه کړې و، لریستری دی و. وسيحلفون بالله، وزرد چې دوی به قسمونه خوري په الله تعالی باندې لو استطعنا که زموږ وس کې دی لخرجنا معکم متاثر وتلی وي، یعنی بیا ورته قسمونه هم د قسمونه لا دوی خوړلی نه و. سيحلفون دا د پیل مستقبل لفظ دی. نبی علیہ السلام ته د خلک لا مخامخ شوی نه دی، په لاره کې پیشنګویي وشوه چې دا خلک به راځي قسمونه به خوري او داسې خبرې به کوي، لیکن دا خلک ګورې منافقین دي، دا وپېژنه. نو وزر د چې دوی به قسمونه خوري تا ته په الله تعالی باندې لو استطعنا که زموږ وس کې دی لخرجنا معکم متاثره وتلی وي، لیکن د دې قسمونو نقصان د چا دی؟ دا دوکه دوی چاله ورکوي. دا د الله تعالی پیغمبر دی، الله تعالی د ټولو احوالونه د دې منافقینو خبر دی، لہذا نبی علیہ السلام ته د وحی په ذریعه باندې هم اطلاع میلاو شي او دې منافقین ته سنگین سزا هم میلاو شي. د الله تعالی د پیغمبر سره دوکي کوي، نو دا خیارتیا نشوه. الله تعالی دغه انجام ذکر کوي چې یهلکون انفسهم، دوی هلاکي خپل ځانونه، خپل ځان په زور خرابوي. والله يعلم، الله پوهیږي انهم لکاذبون، چې یقینا دا خلک دروغجن دي، داسې نه دا تاسو سره قطعا دي وزینه. نو دا دوی عذر او دا هغه عذر باطل وارد لپاره وجوهات او دلایل چې ذکر شو. الله تعالی ويعفى الله عنك، الله تعالی ته معافي کړی ده. لما اذنت لهم، چې ولې دې اجازه ورکړی ده. دا منافقین چې کم دي، کم چې دا جهاد د روانېدل نه وړاندې دوی رااله، کم چې جهاد ته نه کاوه د ګرمۍ د وجه نه، د خپلو کارونو د وجه نه او هلته د دشمن د غلبې د وجه نه په دوی باندې روب و. نو دوی نبی علیہ السلام د څه عذرونه وړاندې کړل، څه بهانې مانې ورته وړاندې کړل چې زموږ دا عذر دی، دا عذر دی، موږ جهاد ته نه شو تللی. دغه عذرونه ټول د دروغو عذرونه وو. نبی علیہ السلام د دوی سرسري حالات ته وکتل، تحقیق یې ونه کړو او اجازه یې ورکړه چې صحیح دی چې عذر لرئ، کور پاتې شئ، څه خبره نه ده. دا خلک پاتې شو. چې کله پاتې شو نو په دې ځای کې دوه مسلې پیدا شوې. یو خو به دوی دې خبره باندې فخر کاوه چې موږ نبی علیہ السلام ته دوکه ورکړې ده. نبی علیہ السلام خبر نه شو، موږ ورته ویل زموږ عذر دی، زموږ عذر سره بده ونه. نو دا خبره په فخر سره کوله چې موږ مسلمانان ته او نبی علیہ السلام ته دوکه ورکړې ده. دویمه دا و چې د منافقینو عملی صفای ونه شوله، عملی وضاحت دې ځکه ونه شو. که نبی علیہ السلام دې ته اجازه نه وي ورکړي او تحقیقات یې کړي وای چې نه، چې پوره تحقیقات مې نه کړي، داسې اجازه نه میلاویږي. چې نبی علیہ السلام اجازه نه ورکوله، دې خو هم پاتې کېدو، بغیر د اجازې نه بیا پاتې کېدو. چې بغیر د اجازې نه پاتې شوی نو د نفاق بیخي واضح شوی وي. نو دا دې ځکه کې دا دې خلکو ته اجازه ورکول بغیر تحقیق نه د خلاف اولا شو.
عذر چې کوم دی د عذرونو دوه قسمونه، یو معقول عذر چې هغه شریعت راخلي، بل غیر معقول شریعت نه قبلي. معقول عذر هغه ته ویل کېږي چې انسان ټول تیاری کړی لیکن ناڅاپه یو حادثه راشي سړی ستکي او کار ته ونه شي. لکه مثال به تور باندې د جمعې مانځه ته سړی کپړې بدل کړي دي، لمبلې دي، ځان یې سټ کړی دی، مانځه ته ځي خو ناڅاپه حادثه شوه، دی ناڅاپه راوغورځېدو یا بیمار شو یا بل څه حادثه ورته راغله، مانځه نه پاتې شو. اوس د دې دا عذر معقول دی، دغه عذر معقول دی، د جمعې د مانځه پوره ثواب دې ته حاصل دی او دا معذور شمار دی په شریعت کې. لیکن یو سړی دغه شان پروت دی نه پاسي او بس اذان وشو دی لا ناست د جنازه په حادثه وشو او مخکې نه هېڅ تیاری کړی نه دی، دا عذر غیر معقول دا شریعت نه قبلوي. دغه شان د کې یو سړی د سکار کړی د سحر مونځ د پاره د مخکې نه تیاری کړی دی، موبایل په ټایم کړی دی یا ټیم بس په ټایم کړی دی، یا چا ته ویلي چې ګوره سحر مانځه ته مخه را پاسته چې مونځ رانه پاتې نه شي، هغې دپاره تیاری نیولې دی. خو یوه حادثه داسې راغله چې بس هغه ټلۍ د وانه اورېدله یا دا یخ نه شو یا ټلۍ اړوله ونه شوله یا هغه کس ورته پاتې شوی د رانغې، نو په دې صورت کې د عذر معقول دی، خو د بېګانه هېڅ تیاری نه دی کړی، همدغه شان کټ ته اورېدلی دی، سار چې را پاسې نور راختلی دی، نو دا عذر غیر معقول دی، نه شي ویلی زه ورته پاتې شم، دا غیر معقول عذر دی، ځکه د مخکې نه د قطعا تیاری سره یې بده کړی نه دی. دې ځکه کې د منافقینو عذرونه غیر معقول، ځکه د منافقینو هېڅ تیاری د غزا دپاره ونه، د جهاد دپاره هېڅ تیاری د مخکې نه موجود، د دوی اراده قطعا د وتلو د مخکې نه وه. نو غیر معقول عذر کې اجازه ورکول د خلاف اولا شو. نو په دې وجه الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي عفا الله عنک، الله تعالی معافي کړه الله ته چې په خلاف اولا غیر معقول کارونو کې چې هغه اجازه ورکول خلاف اولا و، بهتره نه و، خو تا ورکړی و، خیر الله ته معاف کړی، د مخکې نه معاف کړی. لما اذنت لهم ولې د اجازت ورکړلی دوی ته، نو لما اذنت لهم دا جمله وروسته کړله او د معاف کېدل جمله یې مخکې کړه، ځکه نبی علیہ السلام دا جمله برداشت کولی نه شوه چې د معافۍ خبره پکې نه وي. نبی علیہ السلام مخامخ زبردست دردمن کېدی چې الله تعالی ما ته په داسې الفاظو باندې وویل چې لما اذنت لهم ولې د اجازت ورکړی دی، دا به ګڼې لوی جرم وي. چونکې د نبی علیہ السلام د الله تعالی سره محبت وفاداري د بیخي واضح و معلوم وه، نو په دې وجه الله تعالی د هغې نه مخکې عفا الله عنک ټکی ته مخکې کړو چې هر څه چې شوي دي خلاف اولا کار دې شوی دی، خو ګورې د مخکې نه ګورې معافي د مخکې نه د معافۍ خبره چې پکې راغله، نو لما اذنت لهم جمله په نبي علیہ السلام باندې ګرانه پرېنوته. دې ځکه کې دا یو سوال دی چې یاره معافي د هغه کارونو کېدلی شي چې کم جرمونه وي، نو آیا دا به جرم شوی؟ د دې جواب د معرب القرآن نور مفسرین داسې نقل کړی دی چې ټکی د معافۍ عفا الله عفا څنګه چې په جرایمو کې استعمالیږي دا شان په خلاف اولا کارونو کې هم استعمالیږي، نو دې ځکه کې جرم نه دی خو خلاف اولا دی، نو خلاف اولا دپاره د عفو د معاف کېدو ټکی استعمال شو، لہذا په دې کار کې نبی علیہ السلام مجرم نو، خلاف اولا صرف شوی و. نو الله تعالی وایي لما اذنت لهم ولې د اجازت ورکړه دوی ته حتی تر هغې پورې یتبین لک الذین صدقوا چې واضح شوي وي تا د هغه کسان چې رښتوني دي، الله تعالی سره واقعي مینه ده، مجاهدین دي، د شهادت ارزومن خلک دي، هغه خلک به تا پېژندلی وي، منافقین به دې بیل شوي وي. او د دې منافقینو معلومول انتهایي ضروري ځکه دي چې کله معاشره کې داسې خلک اوسېږي چې بس سپینو جامه کې، نو دا خلکو ته د مسلمانانو ټول رازونه معلومیږي، خلک په هغې باندې اعتماد هم کوي، او دې خلکو زموږ نه ګیلې کېږي، موږ نه دوی نه ګیلې کېږي. نو چې کله دا معلوم شوي نه وي دا زبردست مشکلات پیدا کوي، چې کله معلوم شي بس سیټ شي، بیا به ته م اعتماد مه کوه، په تا باندې هم اعتماد نه کړي، خبره به ځان نه شي. نو داسې خلکو پېژندګلو په معاشره کې انتهایي ضروري. نو الله تعالی وایي حتی یتبین لک الذین صدقوا، دې دپاره چې واضح شوي وي تا د هغه کسان چې کوم رښتوني دي، وتعلم الکاذبین، او تا معلوم کړي وي دروغجن خلک چې کوم د دروغو وزرونه پیش کوي، په حقیقت کې د مسلمانۍ سره محبت نشته، د الله تعالی د احکامو عملي کولو سره، د اسلام د غلبې سره هېڅ کار هم نشته دی، هسې دروغجن خلک. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، اجازت نه غواړي ستانه هغه کسان چې هغوی ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الآخر، په ورځ د آخرت باندې. الله تعالی منافقان او مؤمنان د قرآني آیاتونو په ذریعه باندې نبی علیہ السلام ته واضح کوي چې خیر ته په اول سر کې ونه پېژندل او تا سرسري نظر وکوي څه کې اجازت ورکو، لیکن دا خبره یاد لره چې کم کسان په الله تعالی باندې ایمان لري، په ورځ د آخرت باندې واقعي ایمان لري، د خولي ایمان نه دی، نو دا خلک اجازتونه نه غواړي، د جهاد پر ښودلو نه اجازتونه نه غواړي.
کوم خلک اجازهونه غواړي دا خلک مسلمانان نه دي مخکې د اسلام محبت په زړه کې نشته دی صرف د اسلام د غلبې نه اسلامي شکل اختیار کړی دی د دوکه‌بازۍ لپاره نو الله تعالی وی لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر اجازه نه غواړي ستانه هغه کسان چې هغه ایمان لري په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم د جهاد کولو نه په مالونو خپل سره په نفسونو خپل سره والله علیم الله فیده بالمتقین پرهیزګارانو خلق باندې پرهیزګارانو در مخینه معلوم دي داغي نیتون الله تعالی خبر ده انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر یقینا اجازت غواړستان هغه کسان چې هغه ایمان نه لري په الله تعالی باندې الله تعالی باندې څنګه ایمان پکاري توحید او اسلام او شریعت برابر د ایمان په الله باندې نشته واليوم الاخر فورز د اخرت باندې اخرت په کومه طریقه باندې راتلو ولاده د مسلمانانو څنګه عقیده ده نو دغه خلکو په آخرت باندې د سې عقیده نشته ورتابت قلوبهم شکمن دي زړونه د دوی چیرې څوک په حق باندې مسلمانانو په حق کافرانو په حق او څوک به غالب کیږي مسلمانانو کې کافران د الله تعالی په وعدو کې هم شکمن دي چې و به شي کو بنش نو دوی چې کم دي نو الله تعالی ورتابت قلوبهم شکمن دي زړونه د دوی په اسلام پورا مطمئن نه دي فهم فی ریبهم یترددون نو دوی په شک خپل کې حیران دي چې کوم طرف ته لاړ شي ولو ارادوا الخروج کدی اراده وتلو وي د ځګن کې د کم چې معقول عذر معقول او د غیر معقول لپاره فرق بیانېږي تاسو به هغه عذر چې کوم معقول شریعت قبلي هغه څنګه او چې کوم د قبلولو نه هغه څنګه نو الله وی ولو ارادوا الخروج کدی اراده وتلو وي لاعدوا له نو دی په تیاری کړي د جهاد لپاره عدتن په تیاری کول سره ولكن كره الله بعاثهم لیکن الله بد غنلو د دې طرف اسول د جهاد طرف اسدل د الله تعالی بد غنلو چې را پانس ولی ځکه بدوی ایمان نو بغیر د ایمان نه د خلکو سره ملګری شي نو د پایدې نه نقصان ډیر زیات فثبتهم نو الله من کړه دوی لره د جهاد طرف اسدونه په تکوینی نظام کې وقيل لقعدوا او دې ته ویل شو چې کې نه مع القاعدين د ناس خلکو سره جهادونه مکوي لو خرجوا فيكم کدی وتلی به پتا سکی د ځګن کې د هغه نقصان بیانې کې چې کدا بیا هم جرأت کړي او الله تعالی حوصله ور کړی او واقع د جهاد ته تریوي نو ما زادوکم دی باندې زیات کړي پتا سکی اے مسلمانانو الا خبال مگر نقصان ولا اوزعوا او دی بخامه غز غلولي به خلالکم من تاسو کې اسونه د دشمنی څه مطلب تاسو مینس کې به یو بل خلاف بدګماني فتنه را برسره کړی وي او دا د عام د منافقینو کار چې د مذهبي خلکو د نیکانو خلکو د اسلام پسند خلکو منځ کې عجب افغاني خوري پلان کې پیسې واغستري دونه واغستري او پلان کې دومره گمراه دی پلان دومره گمراه دی پلان کې د سی ویلو ډینګ د سی ویلو ما وردل دا قصې د مستقیل رواني د دروغ رواني نو کدا خلک د مجاهدینو منځ کې تلی وي نو هغه سادهګان چې دغه تجربه لګه کمه ده په دې لار کې نظامیاتو کې پورا اصول پورا مهارت نه لري هغه خلک به د جهاد باندې سخت بدګمانه کړی وي ورخطا کړی وي نو الله تعالی وی ولا اوزعوا خلالکم دی بس غلولي وي اسونه د بغاوت په منځ تاسو کې يبغونکم الفتنه دی بلټولي به تاسو په منځ کې فتنه مراد اختلافات یو بل خلاف به بدګمانه کړی وي اختلاف به را پر سره کړی وي د منافقینو او د کافرانو علامات دغه پیشنګوي ده چې دوی د سکی الله وفيكم سماعون لهم او اشتر تاسو پتاسو کې ډېر وګي خودون کې دغه منافقانو ته تاسو کې د خلک شته چې منافقین نه پیژني باغی معنی اعتماد دی او وګو تک دی خبره معنی یقین کوي نو په دې صورت کې به زبردست فساد را خور شوی وي والله علیم بالظالمین الله تعالی خبر دی په ظالمانو باندې